داسې د دې نورو پارټو سره مو څه ایجنډې نشته ایجنډې ختمې دي چې لکه زه به چاته څه وایم چې زه تاله دا کوم زه به چې چا نه ووټ غواړم زه به ورته څه وایم چې زه تاله څه جوړوم کوڅې هغه جوړې کړې نالۍ هغه جوړې کړې د اوبو کارونه هغه خلکو له بې حسابه وکړو په هر کلي کې ټرانسفارمر ټوبویلې ولګولې او په بونیر کې د بغجیان خان او د خبي خان نه بعد دې هلکانو بونیر وګټو نوجوانان دي بونیر یې وګټو او د ځان سره سره شیر اکبر ژوند یې کړی زما دا خواهش دی چې کوم سړی ښه کار کوي هغه ته د ګوډ ویلی کېږي چې کوم غلط کار کوي نو د هغه خلاف د ایکشن اخیستی کېږي فیاض خان وایي دوه ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د بونیر دوره وکړه د ګدایزو پلیګراونډ کې هغه یو ډېر عظیمشانه جلسې ته خطاب وکړو وزیر اعلی دې دورې ته په څه نظر ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو ډېره مننه نو زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم بیا زه دا وایم چې کله دلته سیاست شروع شوی دی او ممبران راتلل شروع شوي دي نو د جماعت اسلامي په وخت کې په بونیر کې کارونه شوي دي او زموږ سپیکر صاحب ډېر ښکلي ښکلي کارونه کړي په خپل وخت کې ښه برابر کارونه یې کړي دغه شانتې حبیب الرحمن خان خبي خان چې ورته وایي خدای پاک دې وبخي جنت الفردوس ته خدای پاک ورکړي هغه په چغردو کې په خپل حلقه کې ډېر ښکلي کارونه کړي د هغې نه بعد واحد دا حکومت دی اول به زه تاسو ته لږ دا ووایم چې زه د کومې کورنۍ سره چې تعلق ساتم نو هغه موږ په نیشنل پارټۍ کې یو خو انسان هغه انسان دی چې څه ویني و هغه ووایي چې کوم شی کېږي هغه وایه دا ټیک دی چې کوم نه کېږي په هغې اعتراض وکړه هغه مزه کوي اوس موجوده حکومت چې دی نو دې موجوده حکومت دا ټینور نه په دې مخکینی ټینور کې چې د حکومت په دې دغه کې کې پی کې کې د تحریک انصاف حکومت نو ټول نه غټ کار د کې پی کې د تحریک انصاف د حکومت دا سوات ایکسپریس وی دی دا یو حکومت هم نو کړی دا ایډیا یو حکومت هم نو راوړی خو هغوی راوړه وکړه بیا اوس موجوده حکومت ته تاسو وګورئ نو زه به تاسو ته دا ووایم زه به تاسو ته چند دغه وښیم چې دا خلک کله په تحریک انصاف په حکومت پسې په پېښور کې په بي آر ټي پسې خبرې کوي او د بي آر ټي نه یو بو جوړ کړی دی نو زه به تاسو ته دا ووایم چې که په پنډۍ کې دی او که په لاهور کې دی نواز شریف جوړ کړی دی خو هغه یو سیده سیده روډ جوړ کړی دی او دې کې پی کې د پی ټي آی دی حکومت دا کومه بي آر ټي چې شروع کړې ده نو دا ټول پېښور دا ټول پېښور هغوی د دې بي آر ټي د لاندې انګیج کړی دی دا دې ځای نه بي آر ټي روانه شي او هغه کارخانو ته ورسي د کارخانو نه را روانه شي په اندرون شهر کې ګرځي نو په دې خامخا ټایم لګي دغه شانتې اوس زموږ د بونیر له راځو نو زه به تاسو ته اول دا ووایم چې یو انسان ځان له بنګله جوړوي که نه په کچه کور کې پاتې کېږي او بنګله جوړوي نو لاول دا کچه کور غورځوي بیا د دې ډي پي سي کوي د دې بنیادونه کوي او چې کله ډي پي سي کوي بنیادونه کوي په دې خامخا ټایم لګي بیا پیلري کېږي بیا لینټر کېږي بیا هغه خامخا ټایم لري داسې د جادو چړي د چا سره نشته چې کچه کور وغورځوي په پوکي باندې او شړق وله ورکړي او کوټي تیاروي داسې شی نشته نو خامخا بیا دې قوم له پکار ده چې د چا نه امیدونه لري د چا نه تمه لري نو بیا به هغه انسان له ټایم ورکوي چې یاره دا سړی موږ منتخب کړی دی او دله به اوس موږ ټایم ورکوو چې دی به څه کوي نو بیا به زه راشم د وزیر اعلی دورې نه مخکې د ریاض خان د دې حلقې په دې کارونو باندې نو تاسو وګورئ د دې نه مخکې د پټۍ د روډ سهالو د ملکپور د روډ سهالو اوس پې کار شروع دی زموږ د سلطان اوس نواره د پاچا کلي پورې د دې سړک سهالو داسې د بهي کلي طرف ته د سړک سهالو نو په موجوده ټایم کې پی پی کې 2120 کې چې کوم کارونه روان دي نو دا په یو دور کې نه دي شوي علاوه د بختي جان نه او علاوه د خبي خان نه باقي کوم مولانا فضل غفور صاحب راغلی خفه کېږي دینه زما دپاره ډېر قابل احترام دی او محترم دی خو د هغه چې کوم ورکرانو کوم کارنده وو هغوی ځان له جیب له کار کړی دی د دې نه علاوه سید رحیم باچا چې نو زما مشر دی زما دپاره قابل احترام دی هغه به د خپل ووټر دپاره جنګ هم کو پرځول به هم کول خو پیچه چې کوم ګروپ د هغه و نو هغوی به ځان له جیب ډکاو په کار کې به د هغه ګروپ جیب ډکاو
نو سید رحیم کارونه کړي دي خو هغه کارونه په داسې انداز باندې شو چې سید رحیم غریب ته مقام نه دی ملاو شوی خو د مقام نه د بلندۍ نه یې پستۍ ته راغورځولی دی او اوس دا ریاض خان چې کوم لګیا دی نو یو خو په دې سړي کې دا خوبي ده چې دی د چا سره لاس ملاوي نو د لاس په غاړه په ځای وله غاړه ورکوي او اخلاق کې لکه د هر چا نه مخکې دی په سلام کې د هر چا نه مخکې دی ته په چېرته په ژوند کې په سلام کې نشي مخکې کېدی نو هغه داسې سړی دی چې ته به چې ته د کار وینا به ته په سینه لاس ږدي خو که فرض که په داسې یو سړی به مسلط شي چې یاره موږ هغه ته د خدمت ووایو او هغه چې دی موږ ځان ته نږدې کېدو ته پرېږدي دا به موږ له څه کار وکړي نو موږ له دا سوچ پکار دی چې موږ داسې انسان له ووټ ورکړو چې هغه کار وکړي بیا راځو د محمود خان د دورې په باره کې به بحث وکړو نو زموږ محمود خان صاحب چې راغی او د ټنل خبره یې وکړه او د ټنل بحث یې وکړو نو دا ټنل خو محمود خان صاحب په چوف باندې نشي کولی د دې نه مخکې پیر صابر شاه وزیر اعلی هغه ولې څه نه کول چې دا خلک د دې ځای نه روانېږي سوات ته ځي او ځي د مریم نواز تماشې له او وایي موږ ځو مسلم لیگ دغه او بیا پسې په ریکارډینګ کې راځي چې زموږ سره دوکه وشوه چې شهباز شریف یې راته مخامخ کړو مریم نواز یې مخامخ نه کړه او بیا په وزیر اعلی صاحب پسې خبرې کېږي چې لکه د ډېرې غلطې خبرې وکړې د ډېرې سپکې خبرې وکړې نو زه دا وایم چې زه خو د عمران خان د پارټۍ سړی نه یم زه خو د سرې جنډې ملګری یم مخکې مې موټ سرې جنډې له ورکړی بیا م ورکوم خو دا خلک په د عمران خان پسې څه وایي دا زانی او شرابي او موریدني او یهودي او لورې ښځه د نوکرۍ په سر باندې د پلانکي زوی له نوکرۍ ورکړو نو هغه ته خپله ښځه پرېښوده دا خو زموږ د معاشرې نه بلکل خلاف خبرې دي نن واحد په پاکستان کې مولانا صاحب چې دی د اوسه پورې په یوه اسمبلی کې د اسلام په باره کې بحث نه دی کړی واحد یو د عمران خان و چې په اقوام متحده کې پاسې چې زه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په عزت خفه کېږم چې زما د پیغمبر بېعزتي کېږي زما قوم به خامخا راپاسي او د هغې خلاف به رد عمل راځي نو زه دا ریکویسټ کوم چې موږ څنګه د نورو قومونو د نورو مذهبونو احترام کوو موږ له دې هغه احترام راکړی شي دا کم وزیر اعظم دا بحث کړی دا واحد یو عمران خان کم وزیر اعظم امریکې ته انکار کړی چې نه درکوم او نن یو خبره ډیره مشهوره ده ناټ چې نه درکوم هغه جمله زمانه هغه جمله زمانه یې ده چې لکه هغه ډیره مشهوره شوې اوس خلک هغه بحث کوي که نه او نو هغه ډوموره خبره خو دې هم ختمه شوه او نن د هغه د خیره سره په افغانستان کې به دې هم امن راشي مخالف غیر مسلم حکومتونه ترې روان دي خو زه دا وایم چې دې محمود خان چې کومې خبرې کړي که دا 100% نه کېږي که نه خو دا 60% به کېږي دا به ثابتېږي دې خلکو ته چې یو شی دی لکه ما یو وخت کې اورېده بامپوخې والا اعتراض کوي نو بامپوخې والا ځکه اعتراض کوي چې هلته دماکې کېږي او چې دلته موټروی سټارټ شي او دا بلاسټینګ کېږي نو د هغې به څومره نقصانات دي او زمونږ به د یو بل سره تعاون کوو مونږ ګدیزو کې پاتې کېږو نو ګدیزو له مونږ چې بامپوخې ته رسو نو مونږ رستم ته رسېدلي یو ټیک ده که نه د چغردو نه چې یو سړی بامپوخې ته راځي نو هغه به چې د شهبازګړۍ ته رستم ته رسېدلی بیا دویمه غټه خبره دا ده چې مونږ کته کوو شو کاټلنګ ته بیا پېښور ته ځو نو بیا هم په دې مردانه په دې غاړه به ځو که نه زمونږ دپاره خو سرکل ډېر اوږد دی خو کار پکار دی که د ایکسپریس وی په امبېله راځي که په توتالۍ راځي خو دې بونیر ته یو غټ هایوې پکار دی او که دا کار یې وکړو نو دا د دې د کامیابۍ سبب به ګرځي بیا د دې نه علاوه په بونیر کې چې کوم ممبر به راغی نو هغه به وي زموږ په مرکز کې حکومت نشته نو اوس په مرکز کې د پی ټي آی حکومت دی په صوبه کې هم د پی ټي آی حکومت دی نو د شیر اکبر د فخر جهان باچا او د ریاض خان دپاره دا یو غټ اپورچونټي ده چې دوی دا ګیس بونیر ته خامخا راولي سبا دی چاته دا نشو ویلی چې لکه زمونږ په مرکز کې حکومت نشته او دا شی د مرکز سره دی نو دا د دې سره یو غټه مضبوطه موقع په لاس کې ده که دوی دا بونیر خپلول غواړي اوس هم خپل کړی دی د کافي حده پورې خپل کړی دی که دوی بونیر خپلول غواړي
نو دی له دا پکار ده چې دی دا ګیس خامخا دی بنیر ته راولي نو د دې لپاره را روان مستقبل به ډېر ښه او بل د سړکونو په باره کې شي نو دا سړک روان دی سوات ته وړي په دې پیر بابا نه د ملکپور دا سړک روان دی سوات ته وړي په دې په کروڑو روپۍ لګي برا په جوزه باندې روډ برا علم ته روان دی په دې په کروڑو روپۍ لګي هغلته کالج جوړېږي د بای کلي په جبه کې او په هغې په اربعو روپۍ لګي دا سوچ چا کړی زمونږ د زوله مخکې دا شیزو ممبرانو هېڅ نه دي راکړي که د جینکو کالج یې جوړو نو هغې هم شمس سر ته ویوړ حالانکې دلته زمونږ سره غټ ځایونه وو غټ برابر ځایونه وو پکار ده چې موږ له یو کالج د جینکو دلته څنګه چې په شمس سر کې دی هغه جوړه کړې وې نو موږ له دلته چا کارونه نه دي کړي بغجیان خان کارونه کړي دي د هسپتال په حق کې کړي دي د روډونو په حق کې کړي دي خو ښه به ممبر نه خلکو پیپ غوښتو اوس خلک د هغې پیپ نه اوښتې دي اوس خلک دا نه وایي چې ماله په کوڅه کې پیپ جوړ کړه یا ماله نالۍ جوړه کړه اوس خلک ستا نه قامیز کار غواړي چې ته قامیز کار وکړي او خلکو ته ښکاري چې اوس ماله کوڅه جوړه کړي او تاله په مین روډ باندې په زرګاو خلک ځي او هغوی ته تکلیف وي نو زما د کوڅې نه ما ته څه پیدا نو کوڅې جوړولو هغه سیسټم هم روان دی بورینګونه هم روان دي هر څه روان دي او په کارکردګۍ کې موجوده ټیم او په 70 ساله تاریخ کې ریاض په ټولو فسټ روان دي هغه بلا تعصبه اشیزه سلارزه ګوکن ګدیزه دای داسې راکېستې دي په کارونو چې په دې نه څوک انکار نشي کولی او نور که تاسو نور که لکه د دې مخکني ممبرانو موازنه او د دې موجوده چې تاسو وکړئ نو دې به تاسو څنګه موازنه کوئ د ترقیاتي کارونو په حواله باندې یاره جي دا ورځ ده او سیاسي مخالفین په یو بل پسې خبرې کوي اوس د پی ټي آی په حکومت پسې دا ټولې پارټیانې چغې وایي چې دا شپه ده نو چې دا ټول چغې وایي نو زما په نظر کې دا ورځ ده نو دوی دې چغې وایي چې دا شپه ده که نه نو چې کم د شعور خاوند دی او کم په دنیا کې ناست دی او اخور ته نه کیني په پلیټ کې ډوډۍ خوري نو هغه چې دې کارونو ته ګوري نو دا خلک ته چغې وایي که نه د دې سره نه ده اوس موجوده ټیم کې ووټر داسې چشمدید ګواه دی هغه چشمدید یو شی یې ځکه روان دي زه به تاسو ته زده وم چې سردار علي خان د غازي خاني نه جماعت اسلامي پرېږدي او راځي او د جماعت اسلامي ښه مضبوط لکه هغه چا خبره وي سټو په غازي خاني کې هغه پرېږدي راځي خو هغه څه ولیده که نه مخې ته یې څه ولیدو څه کارونه یې ولیدو هغه سره اوس څه ایجنډه پاتې نه شوه چېرې زه به دې خلکو نه څه غواړم ووټ پتې په څه غواړم نو هغه راغې پی ټي آی ده داسې د دې نورو پارټو سره مو څه ایجنډې نشته ایجنډې ختمې دي چې لکه زه به چاته څه وایم چې زه تاله دا کوم دا خو هغه مې نه مانو والا خبره ده که نه نو تاسو هر څه وایئ زه مې نه مانو نو ما به یې څنګه منئ تاسو نو دا خلک دې وایي چې مې نه مانو که نه دا قوم خړون نه دی قوم ړوند نه دی قوم کوڼ نه دی هم اینی هم اوري دا دوه خبرې دي هم اینی هم اوري تصدیق هم کوي په سترګو تصدیق هم کوي په غوږو او هغه آیات دی وایي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب که نه نو موږ اینو د دې سره را روان الیکشن کې د ووټ د غوښتو دپاره څه ایجنډه نشته نشته ورسره دي که ځان له نورې ایجنډې جوړې دي کې زما د خپلې پارټۍ سره ایجنډه نشته زه به چې چا نه ووټ غواړم زه به ورته څه یم چې زه تاله څه جوړوم کوڅې هغه جوړې کړې نالۍ هغه جوړې کړې د اوبو کارونه هغه خلکو له بې حسابه وکړو په هر کلي کې ټرانسفارمر ټوبویلې ولګولې نو زه به چاته څه یم چې ته ماله ووټ راکړه زه به تاله څه کوم اوس خو زه چاته دا نه شم ویلی چې یاره ته ماله ووټ راکړه زه به تاله کپړې جوړوم یا ته ماله ووټ راکړه زه به تاله دا کوم هغه روټي کپړه مکان والا خبره ده اوس که روټي کپړه مکان شي نو عمران خان خلکو له کورونه هم ورکړه په کې پي کې کې به هم شروع شوي غریبانانو ته په دغه باندې مالکانه حقوق باندې کورونه ورکوي هغه روټي کپړه مکان والا د پیپل پارټۍ هغه شله یې ملته ورکړه بیا د ټولو نه غټه خبره به حیثیت د مسلمان د ماشومانو سره به ریپ کېد په سکول کې په مدرسه کې په لاره کې د هغې خلاف هغه یو قانون منظور کړی
کم سړی چې د چایلډ پروټیکشن خلاف لاړ او د ماشومانو سره ریپ وکړو یا د زنانو سره بدتمیزي وکړه د دې سوشل میډیا د وجې هغه هر څه اوس راښکاره کېږي نو که دا سوشل میډیا د بخجیان خان په وخت کې وی نو هم به هر څه ښکاره بخجیان خان د جماعت اسلامي طرف نه ډېر ښکلي کارونه کړي دي دا نه ده زمونږ د هسپتال یې اپګریډ کړی نور ډېر کارونه خو زمونږ قوم چې دی که نه د هغې به زه تاسو له یو مثال درکړم مونږ چې د ایرپورټ ته لاړ شو که نه نو په دې خپل ایرپورټ کې د سړي په سر سورېږو خو ځان کاونټر ته مخکې رسوو خو چې کله مونږ په فارن کې په ایرپورټ کوز شو که نه نو هلته مونږ بلکل انسانان یو پټې راته لګولي او په پټو کې ولاړ یو نو که زه تاسو له دا ځای د ټایلونو جوړ کړم او کموډونه در بله پکې وي آی پي ولګوم خو چې زه ګنده یم ګنده کارونه کوم او کچره ځای ته نه رسوم نو که ما تا له شیشمحل جوړ کړی خو دی به ګنده پروت وي نو اول زمان قوم له پکار ده چې د صفایۍ ډېر غټ خیال وساتو زمونږ ډګر هسپتال بخجیان خان ډېر ښکلی جوړ کړی ډېر کارونه یې پکې کړي خو زمونږ خلکو هغه خراب کړو اوس زما خپل دا سوال دی حکومت وخت ته چې زمونږ په بونیر کې د ډاکټر دپاره ډېره غټه مقابله روانه ده او چې کوم ټیچنګ ګوري اسپتال ګوري یا پرایویټ کالج ګوري جینټس ګوري او که لیډیز ګوري نو بونیر پکې دومره پروت دی چې د حد نه سیوا او هر وړوکی وایي چې زه ډاکټر شوی نو که د دې شعبې په مد کې دلته څه کار وکړې نو دا به د بونیر په عوامو باندې ډېر غټ احسان وي بونیر واړه به بیا بار ته نه ځي کم دلته چې کم د هغوی کومه کوټه موټه برابرېږي نو دا چې دلته پوره کېږي نو مجبورن که بیا ترې واړه بار ته ځي نو ځي به خو لکه وړو ته به هغه مسایل نه بل پروفیسران به راشي بل اوس په زمونږ دلته په دې خپل بونیر کې ډېر قیمتي ډاکټران دي هغه لیکچر لا ولی خان میډیکل یونیورسټۍ ته ځي یا بل کالج ته ځي نو دا کوچ زمونږ نه د دې نه خلکو اخیستي دي او بار ته یې وړي دي هغه غریبانان موږ له په هفته کې یو 2 ورځې ټیم راکوي نور په هغه یونیورسټو کې ځان له په پېښور کې نو که دا خلک دلته په دې ځای باندې په ډیوټو شي په نوکرو شي نو لکه زمونږ بچو ته به ډېر غټ خیر ورسي بیا دلته یو لا کالج هم پکار دی چې واړه پېښور ته ځي نو دلته دې دا مو کړي چې یو لا کالج دلته جوړ شي چې زمونږ په بونیر کې وکیلانو دپاره هم د وړو ډېر غټ شوق دی بیا کیډټ کالج لپاره دی کوشش وکړی شي لکه په سوات کې کیډټ کالج جوړیږي په نوي کلي کې جوړیږي نو موږ هم ځپلي شوي خلک یو ګناهګار نه یو ځپلي شوي یو نو موږ له څه فواید پکار دي چې راکړی شي او زما خو چې زه حالات ته ګورم د دې ګدیزو نه د شیزو نه د کوکن نه د سلارزو نه علاوه فخر باچا 95% چغرزي خپل کړی دی زه 95% په ده ځکه ووایم چې د شمنال دره ده چې خبي خان پکې هم کار کړی او روډ یې پکې منظور کړی و هغه بیا سټاپ شو هغه روډ فخر باچا بره د خون کلي لړیه پورې ورسو شمنال کې د اوبو ډېر غټ تکلیف و اوس د هر کور مخې ته فخر باچا په کمپریسر باندې خلکو له کویان وخت کې دي د اوبو هغه تکالیف ختم شوي دي نادرا دفتر بټاړې ته تللی دی که څه مشکلات پکې په نوي دغه کې مشکلات راځي خو د دې بیا ورو هغه مشکلات ختم شي ختمېږي بیا یو دا سړک دی چې دا کمبره مرادو ته روان دی په دې کار سټاپ دی هغه ټیکهدار غیب دی نو حکومت ته دا وایم چې لکه په دې لږ زور راولي ډاک سر طرف ته ډېر ښکلي کارونه روان دي سړکونه روان دي لکه فخر باچا او ریاض چې دی که نه په دې موجوده حکومت کې د ټولو ممبرانو په ټاپ دي که یو سړی د دې خلاف وي نو دوی ګناه کوي غیبت کوي او د غیبت انجام چې دی که نه هغه د الله سره دی زه به یې نه وایم غیبت چې څومره غټ ګناه دی د هغې سزا هغه بره ذات ورکوي نو که ما ګیره پرېښې ده او په دې د پاسه هم زه غیبت کوم که زه د ملا سره پارټۍ کې ملګری یم او غیبت کوم نو زه ګناه کوم که زه د نشتر پارټۍ سره ملګری یم زه غیبت کوم زه ګناه کوم که داسې بل ګیره پرېښې ده او د بل اسلامي پارټۍ سره ملګری غیبت کوي نو هغه ګناه کوي
زه وایم چې کم کار کیږي کم شوی قابل ستایش دی د هغې دې داد ورکړی شي چې کم کار نه دی شوی نه کیږي د هغې خلاف دې احتجاج وکړی شي چې کم کار باندې قوم ته مسله د مشکلات دي د هغې دې قوم راپاسي هغه د بیا پارټي بازي دې نه کوي لکه یو شي باندې یو سړی احتجاج کوي او یو پارټۍ کال ورکو نو بیا هغه پارټي دي بیا هغه شی په خپل دغه باندې نه ثابتوي چې دا مونږ کوو ځکه چې په دې کې ټول شامل دي که نه نو بیا په دې کې وروستو لکه نن چې بلاول بوټو په مریم نواز او په شهباز شریف او په بېنظیر په نواز شریف پسې لګیا دی او مسلم لیګ والا په بلاول بوټو پسې په دې پی ډي ایم په دې مسله کې لګیا دي که نه نو چې یو احتجاج په شریکه وشي نو بیا د یو بل کپړې او پرتوګ وښکلو نه پکار زما دا خواهش دی چې کم سړی ښه کار کوي هغه ته د ګوډ ویلی کېږي چې کم غلط کار کوي نو د هغه خلاف د ایکشن اخیستی کېږي بل د دې موجوده حکومت د لاسه انتظامیه هم په خپل کردار باندې بالکل فټ ده یو پولیس والا د چا سره غلط کردار نه ادا کوي پخوا به خان ته نواب ته چودري ته په تاڼه کې سیچو ودرېد نن هغې غریب ته هم حق عزت میلاویږي څوک ورته دا نه و چې اخوا ځه دېخوا راځه او داسې وکړه زه ینم که یو سړی د دې خلاف وي نو زما د پیر بابا دغه تاڼه ده او زه پکې ینم د غریب هم حق حال دی او د مالدار هم حق حال دی که غریب ته کرسۍ میلاویږي نو مالدار ته هم میلاویږي که مالدار ته کرسۍ میلاویږي غریب ته هم میلاویږي غریب لا چا په ځمکه نه دی کېنولی اوسه پورې لکه دغه دي او زه سلام دې ممبرانو ته کوم چې دوی په بونیر کې کم حده پورې کم کارونه وکړو نو زه ستاسو هم شکریه ادا کوم ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زه د دې خبرو جوګه وګڼلم او زما نه هم تپوس وکړو او په بونیر کې د بغجیان خان او د خبي خان نه بعد دې هلکانو بونیر وګټو نوجوانان دي بونیر یې وګټو او د ځان سره سره شیر اکبر ژوندی کړی شیر اکبر مشر دی هغه ژوندی کړی هغه مضبوط کو او دې هلکانو بونیر وګټو السلام علیکم ډېره مهرباني